نو مجلس ورونو د قرآن شریف ته نو زم د قرآن شریف متعلق ته یو څو خبرې عرض کوم. قرآن شریف څه ته وایي؟ قرآن شریف هغه کتاب دی چې الله پاک د حضور پاک په ذریعه مونږ له راکړی دی او د حضرت جبریل علیه السلام په واسطه د دواړو جهانو مبارک سردار ته راغلی دی. او زمونږ دا طالبان وی د الله کلام دی، د خدای خبرې دي. څنګه چې زه خبرې کوم او ته خبرې کوې، دغه رنګې رب العالمین هم خبرې کوي، خو زمونږ او د خدای پاک په خبرو کې فرق دی. مونږ چې خبرې کوو نو زمونږ په خپلو خبرو کې ژبې ته محتاج یو، غاښونو ته محتاج یو، شونډو ته محتاج یو، تالو ته محتاج یو، خولې ته محتاج یو. بې د خولې نه او بغیر د ژبې او د تالو نه مونږ خبرې نشو کولی. او الله په خپلو خبرو کې ژبې ته او خولې ته او شونډو ته او تالو ته محتاج نه دی. مونږ هم اورېدل کوو، الله زمونږ نه خشته اورېدل کوي، هر ځای نه اورېدل کوي. د میږو خبرې م الله اوري، د هر چا هر څیز خبرې اوري، خو مونږ په اورېدو کې غوږ ته او د غوږ پردې ته محتاج یو، لرې او نږدې ته محتاج یو. نږدې خبرې اورو، لرې نه اورو. او الله په خپل اورېدو کې غوږ ته او د غوږ پردې ته محتاج نه دی. مونږ هم لیدل کوو، خدای پاک هم بصیر دی، لیدونکی دی. زمونږ به څه لیدلي؟ مونږ خو چې رڼۍ لیدل کوو او نږدې کوو، لرې نه کوو. او بیا هم په لیدو کې سترګو ته، رڼا ته، د سترګو ګاټو ته محتاج یو. او خدای په دې دریابونو کې دننه نري نري څیزونه هم ویني، په ځمکه کې دننه تخمونه هم ورته ښکاري. خدای پاک په خپلو لیدو کې رڼا ته او سترګې ته او د سترګو ګاټو ته محتاج نه دی. نو خدای پاک خبرې کوي، ولیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر. خدای د مخلوق په شان نه دی. رونو ګوانې د الله خپل صفتونه دي، دلته مونږ د هغه صفتونو ادراک نشو کولی. زمونږ عقل ته نه راځي، منو به. او بیا که خیر انشاءالله د قیامت پر ورځ او په جنت کې به مونږ خپل رب سره ملاقات کوو. وجوه یومئذ ناظره ناظره الی ربها ناظره. بیا به خلق خوشحالی، مخونه به تر و تازه او د خپل پروردګار لیدل به کوي. خدای به وینو بیا هلته انشاءالله. الله دې زموږ نصیب کړي. نو قرآن شریف د خدای کلام دی، د خدای خبرې دي. دا خبرې چا راوړي دي؟ دا حضرت جبریل علیه السلام راوړي دي. جبریل علیه السلام څنګه راوړلی دي؟ نو حدیث پاک کې راځي چې کله خدای پاک د یو صورت یا د قرآن شریف د څو آیاتونو د نازلولو اراده وکړي، حضور پاک فرمایي نو اخذت السماء رجفة شدیدة. او یو روایت کې د سماواتو ذکر دی، نو ټولو اسمانونو کې غړزار او زلزلې راشي. ګوره د الله کلام داسې احسان نه دی. فصعق من فی السماوات وفي روایت فسجدا. نو ټولې فرشتې چې په اسمانونو کې دي د بېهوشۍ په حالت کې په سجده پرېوځي، دومره هیبت په فرشتو راشي. نو حضرت جبریل علیه السلام وایي وی ټولو نه زه مخکې سر راوچت کړم. نو الله پاک د خپل شان لایقه مطابق ما ته قرآن شریف واورئ. یو صورتي دوی نیمې هر څومره چې وي نو زه یاد کوم. وی د الله کلام څنګه اورې ته؟ نو د خدای د کلام د اورېدو مثال موږ نشو پیش کولی. خو وی که سلسلة علی صفوان، وی د داسې محسوسوم لکه یو زنځیر چې بنده په یو صفا تیږه باندې راکاږي، داسې محسوسوم د الله کلام. نو بیا جبریل علیه السلام دا قرآن حضور پاک له راوړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس کوي چې ته قرآن شریف راوړې یوازې راځې؟ وی نه، ما سره 7000 فرشتې ملګري او هغې 7000 فرشتو کې هرې فرشتې سره بیا 7000 لاندې ملګري دي. د دومره ډېرو فرشتو په جلوس کې قرآن شریف حضور پاک مبارک نه راځي. ګوره څومره لوی د قرآن شریف عظمت دی چې د خدای د کلام عظمت او لویي نی، نو د څه څیز به عظمت او لویي وي؟ زمونږ پښتانه چې څوک یو غریب سړی وي او هوښیارې خبرې هم کوي نو څوک توجه نه ورکوي.
او چې مالدار سړی وي وزیر صاحب وي صدر صاحب وي گورنر صاحب وي یا لوی سړی وي نو چې هغه خبرې کوي خلک وایي لکه چپ شه فلانکې خبرې کوي یو لوی عالم خبرې کوي هر څه چې وایي چپ شه فلانکې خبرې کوي نو د خبرو اندازه د متکلم نه معلومیږي چې څوک خبرې کوي څومره چې خبرو والا لوی شخصیت نو خبرې هغه قابل توجه وي نو د الله د ذات نه لوی ذات خو بل څوک نشته نو د الله د خبرو نه د عظمت او د لویې خبرې نورې نشته نه نو خدای پاک دا کلام قرآن شریف جبریل علیه السلام نه ورکو او د دومره لکونو کروڑونو فرشتو په جلوس کې بیا جبریل علیه السلام دا قرآن شریف رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راوړي او چې حضور پاک له راوړي نو پیغمبر علیه السلام باندې به یو عجیبه کیفیت و حضرت عائشہ صدیقہ فرمائیں ولقد ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيبسم عنه وأن جبينه لا يتفسد عرقا وی په سخته یخنۍ کې لکه زمونږ جنورۍ میاشت وي مثلا چې په حضور پاک به قرآن نازلېده او ما به ورته وکتل او دا قرآن به ترې بیا لاړ کیفیت به ختم شو وی قسم دې په سخته یخنۍ کې او په ژمي کې د حضور پاک د تندي مبارک نه به خولې به دی دومره زور به یې والا ورکه او داسې زور به یې ورکه چې حضور پاک به غټې غټې ساګانې اخیستې حالانکه د پیغمبر طاقت د دنیا د 400 ځوانانو برابرې د پیغمبر طاقت د 100 جنتیانو برابر دی او د یو جنتی طاقت د دنیا د 40 ځوانانو برابر دی نو 140 کې ضرب ورکا 4000 ته جوړ شو نو دومره طاقت ته چې 400 ځوانانو برابر طاقت لري او بیا به هم د حضور پاک نه خولې به دی چې قرآن به راغی او غټې غټې ساګانې به یې اخیستې او رنګ به یې بدل شو او سترګې به د حضور پاک مبارکو پړسې دی انا سنلقي علیک قولا ثقیلا الله وایي درانه خبره مې تاله درکړې ده د ثقیل ډېرې معنی دي یو معنی دا زید ابن ثابت وایي دا د حضور پاک صحابي دی هغه صحابي چې هغه به د پیغمبر علیه السلام وحی لیکله وی یو ځل په حضور پاک وحی راله او د پیغمبر علیه السلام رون زما د رون د پاسه پروتو وی کادت فخذی ان تردوا وی قریب و چې زما د رون دې ټوکړې کړې و مات کړې دومره زور یې راله راکړ او چې په کم څاروي به حضور پاک مبارک ناستو ابه ټینګېدی نه شو ابه سم لاس چې وحی به نازله شوه یو اوښه وه قصوه چې هغه به نه سملاستېدله دا ګوره د خدای کلام دی ډېر لوی زور دی پکې ډېر لوی طاقت دی د خدای کلام کې قرآن نور دی رڼا ده د هدایت زه اکثر طالبانو ته ویم القرآن نور نزل من النور بواسطة النور الى النور ليخرج الناس من الظلمات الى النور قرآن رڼا ده رڼا د هدایت د الله د نورانی ذات نه راغلی دی او د جبریل علیه السلام په واسطه غم نور دی فرشتې نورانی مخلوق او حضور پاک ته راغلی دی پیغمبر علیه السلام هم د هدایت رڼا د نور دی د هدایت ذات کې بشر او باقی د هدایت رڼا او سله راغلی دی چې خلک د کفر او د گمراهۍ د تیرو نو باسي او د ایمان په رڼا کې داخل کړي موږ هغه خوش قسمته قوم یو چې مونږ الله د قرآن شریف په برکت د ایمان او د اسلام په رڼا کې داخل کړي یو ټول په جمع وایي الحمدلله شوق سره وایي الحمدلله نور شوق سره وایي الحمدلله او انشاءالله د الله نه امید لرو که خیر چې زمونږ بچي زمونږ نوسي او زمونږ اولاد دا به هم د قرآن شریف د برکت نه د حضور پاک د تعلیماتو د برکت نه انشاءالله د ایمان په رڼا کې داخلې که خیر ټول وایي انشاءالله شوق سره وایي نور شوق سره وایي په دې الله خوشحالیږي نو قرآن د خدای کلام زمونږ ستاسو هدایت له خدای پاک نازل که شکر دی او مونږ خدای د قرآن د برکت نه او د پیغمبر علیه السلام د برکت نه ځکه قرآن په حضور پاک نازل دی او د قرآن په معنا مونږ د دواړو جهانو مبارک سردار پوی کړي حضور پاک د قرآن ګردنده نمونه ده په دې سکول کالج کې
د ساینس دا مضمون چې کله د الکانو ته ښی نو اول ورته چپټر وښی چپټر پیراګراف ورته وښی مثلا اکسیجن به څنګه جوړېږي په کتاب کې پی کې نو بیا هغه د ساینس چې کوم حال دی هغې ته وردن نه کړي وی راځئ اوس پریکټیکلي عملي ته ور درته ښیم نو هغه ساینس ماسټر عملي ته ور ورته ښیي چې دا کار وکړي نو اکسیجن به جوړېږي او چې دا چلو کې نو ګوره په کتاب کې تا ویلي دي دا به کنورټ شي کاربن ډای اکساید ته عملي ورته ښیي نو قرآن شریف د هدایت هغه چپټر دی د هدایت هغه کتاب دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د هدایت عملی نمونه ده عملی نمونه تیره شوې ده د دواړو جهانو مبارک سردار دا دواړه یو بل سره لازم ملزوم دي زمارونو نو دا قرآن د الله کلام دی او دا د الله د طرف نه نازل دی د جبریل علیه السلام په واسطه د دواړو جهانو مبارک سردار ته د موقع په مناسبت لږ لږ نازل دی او المکتوب فی الفصاحب اوس په پاڼو کې او په کاغذونو کې لیکلی شوی او مسلمانان دغه قرآن شریف راخلي او تلاوت یې کوي قسم په خدای قرآن شریف ډېر د برکت کتاب دی الله وایي هذا کتاب مبارک دومره د برکت کتاب که څوک قرآن شریف لولي نو په دې کې خدای اجر او ثواب ورکوي که څوک قرآن شریف یاد کې او حافظ جوړ شو دا خو ډېر مبارک شو دا سړی ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار محترق وی که قرآن شریف د انسان په سرمن کې بند شي د انسان حافظ شي او دا د انسان سرمن او دا انسان د جهنم اور ته غورځی دی به سوځېږي نه څومره مبارک شو حافظ او دا حافظ بیا د قرآن شریف تلاوت کوي روزانه یو سپاره خامخا لولي ولې دا ورکوي چې دا ته هیر نشي نو تلاوت کې برکت او ثواب او چې یاد که چا قرآن شریف نو دا انسان مبارک شو او چې په عمل وکړي خو دا خو مقصد دی چې موږ به په عمل کوو فتبعوه الله قرآن شریف کې فرمایي فتبعوه د قرآن تابع شئ واتقو پرهیز ورسره کوئ ګوره دارو چې سړی خوري او پرهیز نه کوي دارو فایده نه ورکوي د بلډ پریشر دارو چې خوري نو مالګه به نه خوري او که ته دې خواره بلډ پریشر ګولی خوري او ساره ماښام ګپه مالګه خوري نو فایده نه درکوي نو اتباع د قرآن شریف به هم کوې عمل به هم کوې او پرهیز به هم کوې نو الله به رحم در باندې وکړي نو قرآن شریف رونو ډېر د برکت کتاب که څوک کې ښکولی قسم د ښکلولو کې هم ثواب دی که څوک دې رومال تاوئ په دې کې هم ثواب دی که څوک ولا رحیل جوړ کړي دې کې هم ثواب که څوک ولا الماری جوړه کړي په دې کې هم ثواب او که څوک یې راوالي او د خپلې سینې پورې جوخ کړي د عزت په توګه قسم دې په دې کې هم ثواب الله فرمایي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب چې د الله د دین د نښو عزت به کوې دې ته د زړه تقوا ویلې ده دا د زړه پرهیز دی او د زړه ایمان دی نو دا د خدای فضل دی چې زموږ مسلمانانو له خدای دومره عظیم کتاب راکړی دی او زموږ ستاسو په ایمان دی ایمان او موږ دا منو چې دا قرآن شریف دا د الله کلام او کتاب او دا اخیری کتاب دی بس پیغمبر اخیری پیغمبر او کتاب اخیری کتاب نه د حضور پاک نه پس بل پیغمبر راغلی دی او نه به راشي او نه د قرآن شریف نه پس بل آسماني کتاب راغلی دی او نه به راشي برکت شو بیا کومو خلکو چې د خدای د کتاب د قرآن شریف سره تعلق پیدا کړی دی قسم دی که د هغې نه برکتي خلک بل شته او چې کومو خلکو د قرآن سره دشمني جوړه کړې قرآن ته خپل کتاب نه دی ویلی او قرآن ته په ښه نظر نه دی کتلی قسم دی هغه خلک د خدای په نس پرېوتی قوم دی هغه برباد قوم دی صرف تاسو له یو دوه درې مثاله در کوم د حضور پاک په زمانه کې حضرت بلال څومره د وجود نه کمزور انسان د رنګ نه تور او پردی غلام او د حبشې راغلی سړی دی او غریب عجز دی خپل جامې هم د غریب نشته د بل جامو ته محتاج دی
او د امیه غلام د اول د بل چا غلام او بیا امیه واغشت لیکن ایمان پکې او قرآن یې منه د حضور پاک نه به قرآن زده کو ما خو چې حضور پاک او قرآن لازم ملزوم دی او حضور پاک د قرآن عملی نمونه نو خدای ته کم شخصیت جوړ که د حضرت بلال ګوره شریعت دلته دې ته نه ګوري اوس چې دا مالدار دی نو خدای ته نږدې دی او غریب دی نو دا د خدای نه لرې دی نه کم مالدار چې خدای ته نږدې دی دا خدای ته دا چې د خدای او د قرآن تابعدار دا د سر تاج دی حضرت عثمان مالدارو قرآن یې منلی او پیغمبر یې منلی حضرت عبدالرحمن ابن عوف مالدارو قرآن یې منلی او حضور پاک یې منلی څومره لویه درجه ده حضرت بلال غریبو حضرت ابو هریره غریبو حضرت سلمان پردې غلامو حضور پاک او قرآن یې منلی څومره لوی خلک ته خدای جوړ کړ لیکن چې کومو خلکو د پیغمبر او د قرآن نه توجه بل طرف ته واړوله ابو جهل د مکې اوسېدونکی و خوره د مکې وه عتبه د مکې اوسېدونکی و خوره د مکې وه شیبه د مکې اوسېدونکی و خوره د مکې وه ابو لهب د حضور پاک سکترو د رنګ نه خشته و مخ به یې داسې لمبې کولې او مالدارو خوره د مکې ده خو د قرآن نه لرې دي د پیغمبر نه لرې دي د جهنم خشاک دی قرآن کې ورته خیره کېږي تبت یدا ابي لهب و تب دی تباه دی او برباد دی او هلاک دی ابو جهل څومره لوی سردار غزوه بدر کې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمایي وی صف کې ولاړم د کافرانو یو خوا ابو جهل نه یو خوا را سره مخامخ عتبه او شیبه او دا کافران ولاړ دي د هغوی صفونه خوا دی او زموږ دی خوا وی چې د صف کې مې وکتل د مجاهدینو نو وی د ما نه ښي طرف ته او ګس طرف ته یو دوه نوجوانان هلکان ولاړ دي خلک وی ماشومان دي ماشومان نو ښه وی ابو جهل چې وجلی دی معاذ او معوذ وی دا ماشومانو نه د 15 کالو نه چې وبه مرکمو نو حضور پاک جنگ کې نه دی پرېښی حضرت معاوض خو واده م کړی او لور یې م وه بچی یې م و نو څنګه ماشومان شو دا چې حدیثات سن حدیث کې راځي نو عمرو نوجوانانو نو عبدالرحمن ابن عوف وی چې مې وکتل وی ما وی چې جنگ کې خو سړی په مرګري ډاډی او زما نه خو ښي طرف ته او ګس طرف ته دواړه هلکان دي یا خدای دا به څه کېږي مرګري مې واړه دي وی په دې سوچ کې وم وی هغه یو را باندې نوکاره ولګول وی چې ما ورته وکتل وی ما ته داسې کي زه خو مشر وم نو ما ورته غوږ ورښکته که مې بچې څه وی ما ته وی یا عم اتعرف ابا جهل کاکا ابو جهل پیژنې دا خو د مدینې و که نه دوی خو ابو جهل نو لیدی او عبدالرحمن ابن عوف خو پیژنده د کلي سړی وی مې چې ته پې څه کوې یاره وی ما اورېدلي چې زموږ د پیغمبر سخت دشمن دی او نن که ماله خدای په ګوتو راکه ومه ولیده نو یا به زه مخکې مرم یا به دې وجنم پاتې کېږو به نه که بس ورځم پې که زه ووایلم زه به مړ شم ګنې زه به یې وجنم خو خوا کې مې د سره رور ولاړ دی هغه ته غږ مه کوه وی لږ ساعت تیر شو وی ورور یې راته اشاره راکړه وی ما چې ورته وکتل ما یې بچې څه وی وی هغه مو یا عم اتعرف ابا جهل کاکا ابو جهل پیژنې هغه ته مې وی ما تفعلو به پې څه کوې یاره ما اورېدلی دي چې زموږ پیغمبر پسې ډېرې بدې ردې او که نن مې ولید نو یا به زه مخکې مرم یادې وی چې د دې دواړو هلکانو نوجوانانو خبرې مې واورېدې وی قسم دی زړه مې ډاډه شو وی بیا چې پهلوانانو په منځ کې نه وې مضبوط سړي او د دې دواړو منځ کې هم دا رالی برابر ده ګوره د دواړو زړه کې د ایمان جذبه پرته ده په خپل ځان نه دي او د حضور پاک محبت او مینې په زړه کې او په رګونو کې پرته ده وی دی کې ابو جهل راښکاره شو په اس باندې سور
او خپل صفونه برابرول. ما ورته اشاره وکړه نه بچې تاسو چې کوم کس یادوئ هغه مخامخ په اس سور دی دغه وی دواړو په حمله وکړه. چې حمله یې وکړه ور ورسېدل په تورو یو وو د اس نه یې راوغورځاو. یو بل رور یې دی د یو نوم معاذ و د یو د بل نوم معاوض. یو بل رورم دی معاذ ابن عمرو ابن الجموح. درې واړه بیا په لاره ملګري شوي. دا دواړه رال حضور پاک مبارک له او په خوشحالۍ دي. یو وی صاحب ابو جهل ما وجلی، بل وی د الله رسول ما وجلی چې حضور پاک خوشحاله شي. رسول الله مبارک ورته وفرمایل وی تورې وخایئ. هل مسحتم تاسو تورې مږلي دي پس ټوکړه وی نه وی وخایئ. چې تورې والا وکتې د دواړو تورو په دې سټۍ باندې وینه راوړېدلې وه. نو په مړي چې غذار وکړي نو وینه سړی جوش پکې نه. د تورې مخ لمدېږي خو بره وینه زور نه کوي. او چې په جمدي غذار وکړي نو توره جوش کې دا وینه جوش کې د تورې په دې سټۍ په دې موټې راوړي. نو د دواړو تورې مکمل لمدې وې. نو حضور پاک وی دواړو وجلی. جنگ ختم شو. رسول الله مبارک فرمایل وی څوک به لاړ شي چې ابو جهل وګوري چې دی څه شو. ځکه هغه خو ډېر لوی جوش کې و ابو جهل. هغه مسلمانان به وجنی نه جمدي به یې نیسو او مکې ته به یې بوځو. وی څوک به لاړ شي چې ابو جهل وګوري او پیدا کړي. نو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي وی زه لاړم. وی لاشونه مې اړول راړول. وی د ابو جهل لاش پکې راووت. به رمق وجود قد برده یخ شوی او لږه سا پکې وه. لاس پې یې نه شوې رقولی. ما انت ابو جهل ته ابو جهل وی سر ما ته وی او وی ما ته وی ته څوک یې؟ مې زه عبدالله ابن مسعود یم. زه خو یې د وطن د کلي وی یو ځل زه ماشوم وم او ده ما له څپېړه راکړې وه. وی هغه غوسه مې ورته لکې وه. وی په دې سینه مې وله ښه مضبوط یو ټوپ ووه. وی ما ته وی چې د پلانکې زویه دغه وخت یې کنځل وکړل. دومره لوړه سینه برې د چالي دي ډېر کبر و پکې. وی ما ورته وی چې سر ده نه پرې کوم. وی ما تفعلو به زما په سر څه کوې؟ ما وی رسول الله صلی الله علیه وسلم لی وړم. دې کبر ته یې ګوره ښه. وی ښه زما سر چې پرې کوې نو دې سټ سره نږدې لږ اوږه دې پرې کا دې سینې سره نږدې چې زما سر په نورو سرونو کې پروتي د سردار سر به ښکاري. وی مې چې بلکل دا وصیت ته منم. وی توره مې راوویسته او سر مې ته پرې که. خو د سر پرې کولو نه مخکې مې ته یو تپوس وکړو چې اوس خاصې مرې سر د نه پرې کوم. اوس دې د رسول الله مبارک متعلق څه خیال دی؟ وی ما ته یې وی چې زما د په لات او منات او عزا قسم یې خپل خدایان یې یاد کړل چې په کومه ورځ یې د پیغمبرۍ دعوه کړې وه او په هغه روز مې څومره بدي شو نن مې هم هغسې بدي شي. دا کبر و د ابو جهل یعنې څو ځلې اقرار کړی چې دا پیغمبر رښتونی دی او چې چا به ورته وایي چې رښتونی دی نو ایمان پې ولې نه راوړی ولې نه منې؟ وی ښه د مکې سردار زیم او پیغمبري دته میلاو شوه د عناد د وجې نه رونو. نو ابو جهل د مکې د خاورې نه پیدا خو خدای پاک د دنیا نه ذلیل رخصت کړ. مردار شو لاړ کافر. ولې؟ قرآن یې نه منه. قرآن شریف کې الله فرمایي انهم لا یکذب. دا که مکې کافران دی به حضور پاک ته څه وی؟ وروره وی تا ته خو موږ صادق او رښتونی وایو. تا منو چې ته رښتونی یې او ته صادق یې خو چې کم قرآن دله راغلی دا نه منو. قرآن شریف کې الله فرمایي انهم لا یکذبونک. دی ستا تکذیب نه کوي تا ته رښتونی وایي. ولكن الذين كفروا بآيات ربهم یجحدون. د خدای د قرآن نه انکار کوي. قرآن ته دروغجن وایي. نو خدای ذلیله که. څومره لوی سردار څومره لوی سړی د مکې چې هغوی به ورته ابوالحکم وی
ابوالحکم چې دا فیصلو والا دی د خلکو د جرګو مشر و مشر لیکن زما ورونو د قرآن سره دشمني نو خدای ذلیله کړ بل خوا حضرت بلال ته وګوره چې کله امیه غلامو او د ماشومانو به په لارو کوڅو کې راښکه او په چوکو به یې و په غنو به یې و او ظلمونه به یې پې کول نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په بیه واغشت امیه ته وایي دا غلام نه خرڅی وی په ده څه کې دی خو ټوله ورځ حد و حد و حد د کار روزګار نه دی وی بسر څنګه چې دی را خرڅی کا وی ښه پسو په څلوېښت اوقیې واغشت په یو اوقیه رښتیا په یو اوقیه واغشت 40 درهمه او ورته څه وایي امیه وی ابوبکره پوه نه شوې ډېر ګران دی واغېسته که په 1 روپۍ دی غېشتم مې در باندې خرڅاو ابوبکر ورته وی امیه دوکه شوې وی ډېر قیمتي غلام مې ډېر ارزان واغېسته وی قسم دی که په لکونو درهمو دی خرڅاو بیا مې هم درنه اخېسته تا ته پته شته چې دا څوک دی نو چې حضور پاک لی بوته نو رسول الله مبارک ته چې خبر شو چې ما خو بلال واغېسته نو حضور پاک ورته څه وایي وی بلال ابوبکر سیدنا ابوبکر خو زمونږ سردار دی و اعتق سیدنا او زمونږ سردار یې آزاد که بلال ته حضور پاک خپل سردار ویلی دی دا ولې د مغرونو پیغمبر یې منه او د پیغمبر قرآن یې منه قرآن سره خپل جوړ پیدا کړي قرآن سره خپل تعلق پیدا کړي قسم دې کوم قوم چې قرآن منلی دی او د قرآن شریف سره خپل تعلق جوړ کړی دی هغه له خدای ډېر لوی برکت ورکړی دی کوم قوم چې د قرآن ته شا کړې ده که هغه ډېر لوی قوم ولې نه دی هغه خدای پاک ذلیل کړی دی ان الله یرفع بهذا الکتاب اقواما ویدعو به آخرین حضور پاک فرمای که ترقی غواړې د قرآن په برکت وغواړه د قرآن نه بغیر بل څیز کې ترقی نشته بربنډتوب دی سپیرتوب دی ازادي ده او چې قرآن باندې د ایمان راوړو عزت دی پکې حیا ده پکې الله ته نزدېکت دی پکې زما وروڼو ډېر د خدای مونږ خوش قسمته قوم یو ډېر خوش قسمته چې خدای مونږ هغه قوم پیدا کړي یو چې زمونږ په حضور پاک هم ایمان دی او په قرآن باندې هم ایمان دی ټول بیا وایي الحمدلله او دا دواړه د خدای زمونږ په دنیا کې هم نصیب کړي او په قبر کې دې خدای زمونږ نصیب کړي او په آخرت کې دې خدای زمونږ نصیب کړي او انشاءالله خدای به هم نصیب کوي که خیر